السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نننی معلومات زموږ د مس مردان په باره کې ده چې مس مردان د خلکو په پروګرام کې د ډېر غلط کارونه وکړه چې مس مردان بیا په خپل انټرویو کې هم دغه شانتې ویلي دي چې او ما سره غټ ظلم او زیاتی شوی. مینوالو په کومه طریقه یې وسعه کړی ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ډالۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو، مس مردان چې د مردان اوسېدونکې ده، په لږ ټایم کې ځان ته خپل نوم پیدا کړو. د ښایست په اړه باندې ډېره زیاته سخته مشهوره ده چې مس مردان. د مس مردان چې په کوم یو پروګرام کې نه وي، نو هغه ځای کې څوک پروګرام هم نه کوي، ځکه عزتمنو چې خلک یې ډېره زیاته سخته خوښوي. نن سبا یې ډیمانډ ډېر زیات دی. کوم ځای کې واده وي خلک ورته وایي که چېرې تاسو اجراګان راولئ یا ډمان راولئ، نو مس مردان پکې حتما راولئ. هغه د کلیو خلکو مسره پکې نیمې پیسې ومني د مس مردان په خوشحالۍ باندې. رستم کې خلک دغه وینا کوي چې د مردان په رستم کې دا پروګرام ته تللې وه او خلکو ورسره په زبردستۍ باندې یعنې غلط کار کړ. مینوالو، دا خبره دروغ ده، دې کې څه رښتیا نشته دی. دا ورپسې خلکو یوه پروپیګنډه سازه کړې، داسې څه خبره نشته دی. خلک یې ښه عزت کوي. دوی چې خلک د پروګرام د ځي دوی سره یعنې دوی سره خپله خپله سیکورټي وي، بغیر د سیکورټي نه دوی چاته کې نه ځي. او که څوک یې پروګرام ته بوځي، نو ټوله ذمهواري هغوی اخلي. مینوالو، زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټالۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.